یوې فحاشي ښځې د خولې خبره چې زه څنګه د جسم خرڅولو ته مجبوره شوم او غلط کارونو ته مې لاس واچول. او دغه زناکاره ښځه اوس په کوم ځای کې ده او د څنګه د غم نه ډک زندګي تېروي. غواړه چې په ټوله کیسه پوه شئ نو زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ. عزتمنو زه چې څه وایم نو دا ټول حقیقت دی. فحاشي اډه چکله یا د جسم خرڅولو ځای دغه ته غوښتنه چې څوک کوي نو ډېر زناکار دغه غوښتنه کوي چې دا ځایونه په کم ځای کې دي. فحاشي اډه چکله یا د جسم خرڅولو ځای موږ د مسلمانانو او د پښتو ولې دومره په ډېرېدو دي؟ ولې په کابل او په پېښور کې د دې تعداد په زیاتېدو دي؟ دوستانو کله مو فکر کړی دی چې کمې جنکۍ او فحاشي کوي او د زنا او د جسم فروشۍ اډو ته مجبورېږي هغه ځای پورې راسي هغه کار پیسې ګټي؟ ولې دوی دومره مجبورېږي؟ دا ډېر زیات اسان دی ځکه چې د دوی د ټولو نه غټه مجبوري دغه وي چې پیسې وګټي د خپل کور خرچ او خوراک پې پوره کړي. دې کې اکثره ښځې دغه شانتې وي چې یا یې خاوندان مړ وي یا یې خاوندان پوډرنګ وي یا یې یتیمانې جنکۍ وي او یا نور داسې غټې مجبورانې وي چې د هغې د وجې نه دغه شانتې غلط کارونو ته لاس واچوي. په دې کې لوی ملامت موږ او تاسو یو. نن سبا اکثر مسلمانان خیرات او زکات نه ورکوي. اکثر خلک نه غواړي په د لکونو او د کورونو حصه موږ په غریبانانو باندې تقسیم کړو. د هغه ښځو او د هغه غریبانانو مجبورانې موږ ختمې کړو. هغوی د زړه دوا واخلي پیسې هم ورکوي نو په دې غرض یې ورکوي ناروا کار ورسره وکړي او د دغې په بدل کې بیا پیسې ورکړي. څومره لوی ظلم دی. یوه کونډه ښځه خپله کیسه کوي شاده ژوند مې تېرولو چې مې خاوند مړ شو نو څه موده مې ډېره ښه تېره شوه. هغې نه وروسته مې بیا د رزق د حق نه لګېدلو. بچي مې خو مړ خو د پلار کور مې ډېر غریبانانو. ورور مې د خپله مرسته یې راسره کوله په ترکو مې موږ سره مرسته کوله. ته هم بچي او ښځه ورپه غاړه وو. ما سره خو هېچا هم مرسته نه کوله او ما سره چې هر چا به مرسته کوله په دې خیال او په دې خاطر چې د هغه خواهش پوره کړم. ما به د هغه خواهش د مجبورۍ نه پوره کولو د خپلو د ګېډې دپاره به مې داسې کارونه کول. داسې ګنده زندګۍ ته پرېوتلم چې په دې ټول ساعته ځان په دې ټوله ډېره زناکاره او ډېره بدکاره ښځه راته ښکاري. معاشره او دا خلکه ماته د ځان نه ښکته خلکه ښکاري. خلک چې د خلکو د غریبانانو سره چې په مرسته کوي او بغیر د لالچ نه او بغیر د څه کار نه چې چا سره یو د وخت د روټۍ مرسته وکړي هېڅکله به څوک خو مجبوره نه شي چې دغه شانتې غلط کارونو ته مجبوره شي. بل جسم خرڅ ټولې کونډې ښځې او نورې غریبانانې ښځې به هم یا او په عزت پاتې شي. عزتمنو واقعه دا یو حقیقت دی. جسم په خرڅولو کې زیات هغه خلک وي سر سوری نه وي چې په خپل چم ګاونډ کې د غریبانانو خیال وساتو د دې خلکو مدد وکړو او لالچ ورسره امداد وکړو. خاوندان یې مړه دي ټول پرورش ورته ورپه غاړه دی. وایم چې زما د دې ویډیو نه به تاسو څه زده کړي وي تاسو به خوښه شوي وي. لایک کړئ خپلو ملګرو سره د سره شریکه کړئ. د ښایسته ویډیوګانو دپاره د سره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې او سره د ټلۍ نښان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.